أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سورة جمعہ مخی آیتونو کی مسئلہ دا توحید وا اثبات دا رسالتو فریضہ دا ذمواری دا علماء وا سوچی دا ذمواری نا ادا کئی نو داغی مثال پیش کو د خرسرا چې علم حاصل کړل او بیا هم د خپل فریضه هغه نه ادا کوي لکه چې په خره باندې کتابونه بار شي نو خرته ته څه فایده د آیتونو کې تذکره کوي د یهودیانو چې هغې ځان ته وې منګه دوستان د الله یو که مخکې تیر شیو سورت مائده کې وی نحنو احباء الله منګه ابناء الله یو احباء الله یو د الله خوښ یو د الله ته نږدې یو ناغیتا دا ویلے کیږي چې تاسو دا خیالي چې مونږه د الله دوستان یو نو بیا خو د الله خواله تلل پکار دي او د الله خواله چې زه نو د هغې په منځ کې دروازه د مرګ ده نو راځئ مباهله وکئ مرګ وغواړئ جو چې څنګه مړه شوئ جو لاړ به شئ الله رب عزت وی دی بچرته مباهله ونکي بیا تذکره د دیوا مرګ داسې یو یقیني شی دی که څوک ته تختی نو تختیدی نشي دا مرګ سړی پسې ګرځي کم ځای کې چې یې هغه ځای کې به مرګ تا را لاندې کوي الله رب العزت دا انسان د پاره یو ځای مقرر کړلی وخت مقرر کړلی هغه ځای ته هغه وخت ته سړی رسي او هلته کې پسې مرګ را رسي ورپسې بیا تذکره کوي د جمعې کله چې د جمعې بانګ وویلی شي اواز مانځه د پاره وکړی شي نو بیا نور کارونه پرېږدئ د الله ذکر طرف ته ځئ وزرول بای دی اغستل خرڅول دی دکانونه دی نور سیزونه دی دا ټول پرېږدئ بس بانګ وویلی شو دنیوي کار کسب دا مه کوه ها کم یو که په دغې سعی کې پتلو کې رکاوټ نه جوړیږي نو بیا خیر دی کولی شي لیکن چې رکاوټ جوړیږي پتلو کې نو هغه کار مه کوه بیا کله چې مونځ وشي نو د هغې خبره کوي د تجارت خبره کوي تجارت ته نو دا هر ورځ هر وخت طلب کولی شي تجارت د هغې دپاره څه وخت نشتی چې څه ورځ ولا نشتی چې په دې
ورځ باندې به کې او په دې ورځ به نه کې. کم چې د مانځه ټیمونه دي په دغه وخت کې مه کوه. دارنګې خاص کر دلته کې تذکره هغه د جمعې د ورځې کوله چې جمعې په ورځ باندې چې کله بانګ وویلی شي نو مانځه پورې بیا اغستل خرڅول دا بیا جایز نه دي. تذکره به قل یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین هادوا وایا اے کسانو چې یهودیت یو اختیار کړل ان زعمتم که ستاسو دا خیالي انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان د الله یې من دون الناس د نور خلقنا بغیر د نور خلقنا سوا نور خلق نه دی او تاسو د الله دوستان یې فتمنوا الموت نو مرګ وغواړئ راځئ چې مباهله وکړو ان کنتم صادقین کې تاسو رښتونی فتمنوا الموت نو مرګ وغواړئ د مرګ سوال وکئ. تمنا د مرګ دا دی وجنه چې دی خو لګیا دي وی جنت تبا منګه زو نور څوک بنزي. مخکې ویلیو د دې یهودیانو خبرې ذکر کړوې یهودیانو نصرانیانو هغې وی لن تمسنا النار الا ایاما معدوده منګ ته به اور نه را رسي مگر یو څو ورځې په شمار به را رسي. هلته کې مختلفې خبرې وي چې یا خدا ده چې منګه چې څومره ګناهونه کړي د هغې په مطابق باندې منګ له به سزا راکړی شي او یا به جنت ته ځو. جنت خدای زمونږ ځای. او یا دا ده چې زمونږ مشرانو د غوا د سخي عبادت کړو نو هغه شرکي کړو 40 ورځې نو دغه 40 ورځې موږ په جهنم کې یو بیا به ترې راوځو. دا د دې خپل یو خیال و ګمان و هلته کې مخکې تیر شي و. لن تمسنا النار دې چرې موږ ته اور راو نه رسي الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې په شمار. کله ویل يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى جنت تبا یهودی بزی نصرانیان وی نصرانیان بزی بل څوک بنزی. دا الله وی دا د دې دا بس د زړه خبرې دي افواګانې دي د خواهش خبرې دي څه دلیل پینې. نو دلته فتمنوا الموت نو مرګ وغواړئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یئ ولا یتمنونه ابدا. کې مخکې مونږ ویلو سورت آل عمران کې تیر شي مباهله یی داسې په دې طریقې باندې چې الله دا دوه ډلې دي په دې کې چې کم په ناحقۍ نو په هغې باندې خپل غضب راولېږي په هغې باندې عذاب راولېږي مړی کې تباهي کې. نو دلته کې دي خو دې مرغ غوښتی کېږي په دې کې د چا پر ناحق سړي دپاره کم چې په ناحقه دی نو یا الله غضب پرې را نازل کړي. هلته وی فنبتهل فنجعل لعنة الله علی الظالمین الکاذبین ولا یتمنونه ابدا او چری بدی تمناونه کی د مرګ بما قدمت ایدیهم پس او دا چې مخکې لېږلي لاسونو د دې لاسونو مخکې لېږلي څه نو ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم دی چې څه کړلي نو دې ته پته ده چې مړ شي جو بس د باندې بیا راږدي وي زه خو بد دی ولا دې ته په خپله پته ده. نو ځکه وایي چرې به دې تمنا د مرګونه کې د دې به مباهلې ته تیار نشي بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې مخکې لېږلي لاسونو د دې والله علیم بالظالمین الله دی پوه په ظالمانو. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وتوای یقینا مرګ هغه چې تختی تاسو د هغې نه د مرګ نه تختی یا د مرګ د ځای نه تختی فإنه ملاقيكم نو یقینا دا مرګ ستاسو سره میلاقېدونکی دی مخامخ کېدونکی دی
ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده نو بیا با خبر در کولای کی تردون واپس کولای کیږي تاسو هغه ذات ته چې هغه په دې په غیب باندې او په کار باندې فینبئکم نو خبر بدر کوي تاسو لا بما کنتم تعملون په سبب دا غي چې تاسو کوم عمل کړل تاسو کوم عمل کاو تاسو چې کول نو د هغه خبر بدر کوي دا دی کړلی د په عمل نامه کې به دا ټول ارسلی کړي شي دی وای دا خو هر څه پکې لیکلی هر څه پکې ولا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها وړو کې خبر بم نه پریدي غټه بم نه پریدي بلکې هر څه به راګر کړي نه الله ویو د مرګ نه تختې کې د مرګ د اسباب نه تختې کې د مرګ د زین نه تختې د جهاد نه تختې نو چرته و تختې د مرګ نه تختې دې شی سو مخکې تذکرہ کړو منافقان مبارکی منافقان واپس شیو نالته کې الله رب العزت وتویلو چا باندې چې مرګ مقرر کړی شوی دی نو الله رب العزت به هغه خلق هغه زیتا خپل زید پریوتو الی مزاجعهم وی خپل زید پریوتو تبال نه وته ضرورت پیښ کړي او راوستلی به ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم يقينا امر بس تاسو مخامخ کیږي ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده نو بیا واپس کولای کېږي تاسو پیش کولای کېږي به تاسو هغه ذات ته چې په دې په غیب باندې په کار باندې فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کې تاسو له پاغه چې تاسو کم کول یا ایو الذین آمنو اے مومنانو دلته ترغیب ورکې د دین کارونو ته پاسې د دین کارو کوي د دین په کارونو کې یو غټ کار چې دی هغه مونځ دی بیا دنو د جمعې مونځ دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه اے مومنانو کله چې आवाज کول کیږي مانزه طرف ته مونځ دی که هر د نیکی کار دی من یوم الجمعه د جمعې پر ورځ باندې نو فصو الی ذکر الله کرتا دا الله ذکر کول کیږي حالت کې سو دا الله کتاب ویلے کیږي قرآن ویلے کیږي خطبه ویلے کیږي منځ کولے کیږي په مانځ کې قرآن ویلے کیږي وزرل بیع او بیع پرې دی ذکر الله هغه ته وایي دا نه چې بعضې دې زمانه کې خلکو یو ذکر جوړ کړل لګیا به په شریک باندې به لګیا سبحان الله الله وایي سبحان لا اله الا الله وایي الحمدلله وایي سبحان نور کلمې وایي سبحان استغفار وایي دا د خلکو د ځانه جوړ کړلی دغه طریقه چې دنو دا د ځانه جوړ کړی شي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده په دې باندې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څخه کسان برا جمع کېدل نمازیګر نرستو یو پکې مشر به هغه به لا اله الا الله نو ټول به لا اله الا الله لا اله الا الله بیا به سبحان الله ټول به سبحان الله سبحان الله سبحان الله بیا به الحمدلله ټول به الحمدلله 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 وغیرہ وغیرہ دا کیسې شروع کړو هغه ته چې دا خبر ورکړل شو هغه ښه چې بیا راجم شي ماته وای مال خبر راکې خبرې چې ورک بیا راجم شو دي هغه ته خبر میلاو شو هغه د جولې د کانو نډک کړه ګټه بګي واچولې ګټي او راغې جمعه ته لقد جئتم ببدعه ظلما یقینا تاسو په ډېر ناکاره بدعت باندې د تیرو په بدعت باندې شروع کړل هغه ډېر ناکاره بدعت شروع کړل دا کار خو پیغمبر نه کړه صحابو نه کړه او فختم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم یا تاسو د صحابو نه مخکې شوی مشران شوی هغه باندې اوچت شوی دلته ذکر الله نه مراد موز ده دا الله قرآن ولستلی قرآن کریم بو ویلی بیان ویلی خطبه ویلی خطبه اوریدلی ذکر الله هغه ته وایي نو ذکر الله نه د ټول نه غټ ذکر چې دی هغه د الله د قرآن کریم ذکر تذکر تلاوت ته قرآن کریم ته ذکر غنو زینو کې ویلی انزلنا الیکم ذکر ذکرن الله وی ما تاسو ذکر نازل کړل دا وایي غن خپل جواب دی باندې علم د ساته نو فسعوا الی ذکر الله نو تاسو مخ کی شی لاړ شی زر لاړ شی منډی کوي کوشش وکړئ دا الله ذکر تا
چاغې نه مخکې ورسې وزر البای او به یې پرېږدوئ په دغه وخت کې چې کله بانګ وویلی شو بس بیا بیه اغستل خرڅول چې هغه رکاوټ جوړیږي په جمعې ته پتلو کې نو دا ممنوع دی بیا ناجایز ده دغه بیه کله که یو سړی دی مثال په طور باندې بانګ وویلی شو دی په ګاډي کې روان دی دوه تنو دغه روان په ګاډي کې یا په کښتۍ کې دي او روان دي جمعې له ځي او دی په لاره باندې په دغې چې رکاوټ پکې نه جوړېږي لګیا دي ځان له بیه کوي اغستل خرڅول کوي نو کولی شي هلته کښتۍ خو روانه ده که نه ګاډی روان دی دوی جمعه مانځه ته نږدې کېږي دا کولی شي لیکن چې هلته کې ورته کښېنې تر دې پورې چې زموږ علماو لیکلي یو سړی د مانځه تیاری نه علاوه نور څیزونه یې دا دی په کور کې نه کوي دا دی جومات ته راځي جومات کې دي کوي بیا لکه هلته کې غسل کول دي جامې بدلول دي اودس کول دي نو دا د جمعې تیاری ده نو دا کور کې وکړه لیکن د هغې نه وروسته ته بیا اوس نفلونه کې تلاوتونه کې نو هلته مه کوه بیا جومات ته راشه جومات کې کوه کله چې یو سړی څومره مخکې راغی نو هغه دپاره ثواب دی لکه څنګه چې دی یو اوښه قربان کي بیا چې وخت تیر شي او دی لږ لیټ راغی نو د هغه دپاره بیا دومره ثواب دی لکه دی چې غوا قرباني کي غوایي د هغې نه وروستو بیا لکه ګډ چې قرباني کي د هغې نه وروستو بیا لکه چرګ چې قرباني کي ورپسې بیا لکه هګۍ چې قرباني کي دا الله رب العزت ته د دې ټیمونه معلوم دي خاموږ ته نه معلوم چې دا به کم وخت کې شروع کېږي داسې نه چې اولنۍ سړي ته به د اوښ میلاویږي او دویم سړي ته به د غوایي غونده کې د قربانۍ ثواب میلاویږي او بل ته به د ګډ د قربانۍ ثواب میلاویږي او بل ته به د چرګ او بل ته به د دغې وخت کې چې څومره کسان راغلو هغې ټولو ته به د اوښ د قربانۍ ثواب میلاویږي ورپسې وخت کې چې بیا کم راغلي نو هغې ته به د هغې نه کم اجر میلاویږي دا ملائک لګیایي لیکل کوي چې بیا خطبه بانک شروع شي امام منبر ته وخیږي د خطبه دپاره نو بس هغې خپل دفترونه بند کي خپل رجسټر بند کی او راشي بیا خطبه اوري هغه هغې مانځه کې شریکي خطبه کې شریکي خطبه اوریدل لازم دی بیا کله چې خطبه ویل کېږي نو بیا به دی به خوا دې خوا نه کوي خبرې به نه کوي ځان به بل څه نه مشغولوي څوک راغی هغه ته به سلام نه کوي هغه ته به لار نه کوي داسې لاړ شه هغسې لاړ شه هغه ځان له سترګې لرې وزي دي که نه خطبه کله چې امام منبر ته ختلی د خطبې دپاره نو اوس خبرې اترې بند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا صلات ولا کلام او بیا مونځ به نه شروع کوي چا چې مخکې مونځ شروع کړی هغه دپاره پکار دی چې زر زر مونځ ختم کړي مونځ یې شروع کړلی او دی په ابتدا کې دی الله یو رکات یې کړلی نو ورپسې په دویم رکات یې دی سلام وګرځوي او دا سنت دا وروسته دی وکړي که نه نو فسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم دا غوره ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ نور فقهي مسائل په دې کې ډېر زیات دي بیا فاذا قضیت الصلاة نو کله چې پوره شي مونځ پوره شو مونځ وشو نو فانتشروا نو بیا ځای خورېږئ فی الارض په ځمکه کې مونځ وشو وسګار شوې ته اوس مونځ اخوا ورپسې سنت کې نفل کې دلته کې جماعت کې که کور کې ځا تا ته اجازت ده دا نه چې بیا بناسي امام ته بناسي نه ولې امام به بیا راوګرځي ښه بیا به دعا کوي بعض ځینو کې دا طریقې لا تر اوسه پورې شتي د فرض مانځه نه وروسته دعا کم چې زمونږ په دې دور کې په دې خلک کې کوي دا طریقه نه ده ثابت نو سنت وروسته کم ځای ثابت دی زمونږ دا خلک چې کومه دعا کوي اول کې به الحمدلله وایي آخر کې به برحمتک یا ارحم الراحمین وایي
دا کم ذکی دي چرته شته پیغمبر چرته کړل دا طریقه پیغمبر نه کړی ته ولي کې هغه طریقه دعا شته دعا نه انکار نشتی دعا کوا د فرض مانځه نه وروسته دعا قبليږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو تن ته تاسو کو کومه دعا قبليږي وې د تهجد په وخت کې د نیمه شپې د پېشمنی په ټیم کې دعا قبليږي او د فرض مانځه نه وروسته دعا قبليږي کوا کنه څومره کولای شي زموږ کتابونو لیکلي چې کله امام سلام وګرځاو نه امام جدا مقتدیان جدا خبر اخلاص شو بیا اخواته د امام سره تابعداري نشتی یا اخواته بیا امام پورې تړل امام لاس چوتې دی بوچته چې امام لاس کته کې دی وکته کوي نه معرف الحدیث کې دا خبر لیکل امام جدا مقتدیان جدا خبر اخلاص ده سلام سره دیوبل نه جدا شوخه څوک به د دعا کوي څوک بلنډه کوي څوک به ذکر کوي مخ کې بیا ورستو دعا کوي څوک به مخ کې دعا کوي ورستو به ذکر کوي هر چا خپل کار دې سچ کوي نو فانتشروا فی الارض نزی بیا خورېږي پس مګه کې وابتغوا من فضل الله طلب کوئی فضل د الله واذکروا الله زیاد وی الله لره کثیرا ډیر ذکر کوئی د الله ډیر لعلکم تفلحون د پاره دې چې تاسو کامیاب شئ الله الله یاد وکړه لا اله الا الله وایا استغفر الله وایا سبحان الله الحمد لله الله اکبر وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له دا وایا سمرا ذکرونه دي ټول کو ځان لغله غله کو پټ پټ باندې انا الله د پاره کینو پپړې کو الله ته پته ده که مخلوق د پاره کې جو بیا وایا په زور کو او بیا جو خلقو ته چې کوم ځای مخامخ کېږي جو په زور کوي تسبیح وسره غټي تسبیح شړق بوله ورکی ټقاره ته وباسي بازي وذکر الله کثیرا یاد وای الله لرډه لعلکم تفلحون د پاره چې شي کامیاب وذکر الله د الله یاد وای په توحید باندې په یووالي باندې په یوازي والی باندې و اذا راو تجارتن او کله چې ویني داخله تجارت لرا ولهو انفضوا الیها یا الله ویني تماشي ویني انفضوا الیها ندیبا خوريږي اغیتا انفضوا الیها ندیب سی اغیتا وترکو قائما پریږي وتا ولاړ پریږي وتا یوازي و پریږي په خطبه باندې ولاړی باندې دغه دا کله کله ټورنمنت شروع شي بیا پته لګي چې چل کیږي بعض ټورنمنټونه په دې ټي وي کې دن نه او بعض دې شي چې هغه په ګراوند کې کیږي نو چې ګراوند کې کیږي جوال د گیم ځای نه اگر په ټي وي کې دن نه کیږي کنه نو ناسي ګوري وتا تاسو کې بچ تکیږي په ټي وي کې دن نه بزي سزا کې بچ تکیږي واټس ټي وي کنه یې بګي نال دغه ټي وي ته بناسي اگر دلته ګراوند کې کیږي جدي په ګراوند نه چاپه را ګراوند به ګندلې بناسي بانګ به ویل کیږي مزبه کول کیږي هغه ته چاپی کرنی الله دغه وای مکه وای دغه سي و اذا راو تجارتن کله چوي تجارت لرا دلته مونږ کیږي ال دغه आवाज کول کی ټماټر په 10 روپے کیلو هغه دا خو سرزان شي دي ښه زوی منډه کې بسې مونږ پرې دی پسې زئی اگر دلته چا आवाज کول کې خیرات ته وريجي تیاری شي دي بیا خو دا خبره ده بیا خو به یې څوک دلته پاتې نشي ها وای ګرانی دا وريجي میلاویږي او د دیګ وريجي میلاویږي وړي میلاوي بیا بس څوک ساری سبق باندې سکه په مز باندې سکه دا شینه پوری کنه وای زار او تجارت نو کله چې ویني دي تجارت لرا کداغه سشتره میلاویږي پای چې ته روپۍ 2 روپۍ غټای روپۍ 2 روپۍ چې ارزانی نو دې باغی پسې منډي وای موږ پر خو موږ ته ضرورت نشته وسو حال دغه شي قضا کیږي بل ځکه نور زینو کې په یو 10 روپۍ میلاویږي دلته په 10 روپۍ میلاویږي ځا و اظهار او تجارتن او لهون یا تماشی تماشی دا دار چاچی کاغه د کرکټ دی او د فوټبال لیک د ویل والیبال لیک د بل شي دی بل شي دی بعض بګی نور تماشی پکیمی ناغه تماشو پس منډي وی انفذ الیهانو دی بسی هغه ته ترکو قائمه او تبو پری دی आवाज ولاړ تب ولاړ لګیا به بیان بکې تقریر بکې خطبه بکې
خلک به ټول تلي هغې ته بناسي راتلو کې هم دغه حال وي چې کله بس مانځه باندې ودرېږي چې ښه خلک هغه چې مانځه ته ځان نه ورسوي بس مانځه شروع کېدو ته راشي خطبه نه اوري وایي نه د خطبې د ضرورت نشته هلته کې بل شی قضا کېده که نه هغه ضروري و هغه بل شی ضروري و هلته کې ټي وي ته یو کتل هلته کې هغه ټورنمنټ شروع نو هغه قضا کېده نه قضا کېدل خو بیا جرم جوړېږي غټ ګناه جوړېږي او دلته کې خطبه وانه اوري خیر دی څه خبره ده قل ما عند الله خیر من الله ومن التجاره وتوایا چې د الله سره دی اړ غره دی د الله نه دغه تماشونه ومن التجاره او د تجارتونو دغه اوریدل خور دی هغه څوک چې واوري دا غوې د پاره خیر دی دا غوې د پاره غورواله دی دا غوې د پاره ثوابونه دي دا شی غوره دی هغه څه دنیا شونه دی پاتې دي سړی واوري د وانه اوري د ویلې د وینې لیدو خبره سوا هغه د خطبه وا خبره د جمعې وا خبره د مانځه وا هغه شیزونه ضروری دي قرآن تلاوت ته هغه کیږي قرآن ترجمه کوله کیږي بیان کوله کیږي هغه ضروری ده سړی به زندگی بدلیږي ما عند الله خیرون هغه چې د الله سره دي نه غوره دي من الله وی دغه تماشون او من التجارت او د تجارتونو نه والله خیر الرازقین الله دې غوره د رزق ورکوونکو نه الله ډیر غوره رزق ورکوونکو نه رزق به ورکوي خلق به ورکوي خو لیکن الله چې کوم رزق ورکوي نه بے نسبادن ورکوي هغه به دې کې لالچ هم نشتی ښه ادا نور چیز ہے کہ لالچی پاک اس بادہ نہیں پاک احسانی پاک اس صحیح او صحیح نا واللہ خیر رازقین اللہ دیر غور در رزق ورکون کو نا سورت ختم شو سورت کے مسئلہ و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درات لو خلق اللہ تشجیع و ترغیب و مانزہ طرف تا ہر نیکار طرف تا جہاد طرف تا او خاص مسله د جمعې د مانځه د هغې هم تذکره وکړه او یو مثال یې پکې پیش کړی و د خره سره د تشبیه قل یا ایها الذین هادوا ووایه ایا کسانو چې یهودیت یو اختیار کړی انظام تم کو ستاسو دا خیال انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان د الله د الله من دون الناس د خلقو نه علاوه فتمنوا الموت مرغ غواړئ ان کنتم صادقین کې رښتونی ولا يتمنون ابدا او چری بدی تمناونه کی د مرګ همیشه د پاره به ما قدمت ایدیم په سبب دا چې مخکې لګلی لاسونو د دی والله علیم بالظالمین الله دې په ظالمانو ولئن الموت الذي تفرون منه وتوا یقینا مرګ هغه چې تاسو تختې دا غینا یقینا هغه ملاقات کی ملاوی کې بس تاسو سره دا مرګ ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا به تاسو واپس کولای کېږي هغه ذات ته چې هغه پوه دی په غیب باندې په ښکاره باندې فینبئکم بما کنتم تعملون نو الله به خبر درکړي تاسو لپاره تاسو کوم عمل کوئ یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا نودی للصلاة کله چې आवाज کولای کېږي بانګ ویل کېږي مانځه طرف ته رابل کولای کېږي مانځه طرف ته من یوم الجمعه د ورځې د جمعې فاسعوا الى ذکر الله نو منډې وایي تادیو کوي پتیزه باندې لاړ شي لا ذکر الله د الله ذکر تا د الله کتاب اوریدو تا وزرل بیع او پرې بیع لرا غسل خرڅول لرا ذالکم خیر لکم دا ورته استاد لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ فاذا قضیت الصلاه نو کله چې پرشي مونږ فانتشروا نو بیا خورېږي فی الارض پزما کې وابتغوا من فضل الله او طلب کوئی فضل د الله واذکروا الله کثیرا یادوي لعلکم تفلحون پادی چې شي کامیاب و اذا راو تجارت نو کله چې ویني داخله تجارت لرا او لهون انفذوا الیها او یا تماشی ویني نو خامخه خوار بشي هغه طرف ته زیبا هغه طرف ته ترکو قائم او پرېږدي بتا ولاړ وی دو له لعبنا هغه تماشون غردي ومن التجارت او تجارتنا والله خير الرازقين الله دې ډېر غوړ د رزق ورکوونکو نه الله رب عزت